بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینټر پوینټ سره زیم محمد فهیم. د خیبر پختونخوا اسمبلی سینټ انتخاباتو کې ټول اسمبلیانو کې به ووټینګ کیږي. د پنجاب اسمبلی، سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی او وفاقی کما قومی اسمبلی دا ټول به انتخاباتو کې حصہ اخلي. د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه به 11 سینټرز منتخب کیږي. د پنجاب او سندھ نه به 12 او اسلام آباد نه به 2 سینټرز منتخب کیږي. خو د خیبر پختونخوا دغه سینټ انتخاباتو حوالې سره یو نوې ډرامایي موړ مخې ته راغی او هغه دا دی چې نن او مشترکه اپوزیشن یو پریس کانفرنس وکړ او هغوی دا یره څرګنده کړه چې د حکومت دا ارادې ښکاري چې هغوی د 40 کم مخصوص نشستونو باندې نوټیفای شوي ممبران دي د هغوی نه حلف اغوستو فیصله نه ده کړې، مطلب حلف نه اغوستل غواړي. اوس که دغه 40 ممبران حلف نه اخلي نو د اپوزیشن دا وینا ده چې ایوان مکمله نه دی او چې ایوان مکمله نه وي نو دا الیکشن کوم چې د سینټ کیږي لګیا دی دا به غیر آئینی او غیر قانوني وي. دا 21 زنانه او 3 اقلیت نشستونه پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون، جے یو آئی، ANP او PTI پارلیمنټیرین ته ملو شوي دي. اوس دغه 40 نشستونو د وجه نه د سینټ چې کوم دی وخت کې ټول سټینډینګ دی یا ټول الیکشن دی هغه بالکل ګډوډېدی شي او که اپوزیشن ته دغه نشستونه ملاویږي هغوی دا حلف اخلي نو دغه 11 کې تقریبا 4 ممبران اپوزیشن ډېر په اسانه جوړولی شي او 5 ممبر هم د هغوی په چانس کې راتلی شي. او بل خواته که مونږ خبره وکړو نو حکومت چې کوم دی وخت کې د پاکستان تحریک انصاف دی هغوی په دغه هاوس کې که دغه ممبران حلف واخلي نو 6 سینټرز د هغوی راتلی شي هغه کلیر دی او هم څنګه چې ما وایي په چانس باندې دی لکه 4 او 6 باندې خبره کلیر ده او یو سینټر چانس به وي. خو که چرې دغه 40 ممبران حلف نه اخلي او حکومت دا یا سپیکر صاحب د دوی نه حلف نه اخلي نو دا 40 کسان بیا خپل سینټ الیکشن کې ووټ نشي استعمالولی او د اپوزیشن شمیره به په 27 باندې ایساره شي. نو بیا د هغې د وجه نه 9 سینټر خو د حکومت کنفرم راځي او د اپوزیشن طرف ته یا به 1 سینټر او یا به 2 سینټرز وي، زیات نه زیات هغوی بیا 2 اغوستی شي. دغه د سینټ دغه لوبه یا دغه د سینټ ممبرانو انتخاب د هغې طریقه کار د هغې د وجه نه دغه الزام لګیا دی چې حکومت د سینټ الیکشن د وجه نه دغه ممبرانو نه حلف نه اخلي لګیا دی. نن ویلي کېږي د خیبر پختونخوا اسمبلی لخوا چې کوم ډیټیل مخې ته راغلی دي د هغې مطابق چې کوم دغه ممبران دي دغه ممبرانو حوالې سره حلف چې دی هغه به ډېر ضروري وي. کله هم د صوبایي اسمبلی اجلاس کیږي نو اول به د دوی حلف اغوستی کیږي. خو بل خواته همدغه خیبر پختونخوا اسمبلی سیکرټریټ دا وایي چې نن 18 مارچ باندې د خیبر پختونخوا د بجټ اجلاس طلب کېدو لپاره مونږه سمري لیږلې وه او هغه سمري باندې مونږ ته هیڅ قسمه جواب نه دی راغلی. دې وخت کې مونږ سره ټلیفون د لارې د مسلم لیگ نون مشر، سینئر رهنما او د خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن لیډر ډاکټر عباد الله صاحب موجود دی. ډاکټر صاحب ډېره مهرباني. ډاکټر صاحب دغه 40 ممبران ستاسو چې څنګه نن یا څنګه د حکومت دې وخت کې د هغوی نه حلف نه اغوستو فیصله کړې ده یو خواته خو سیاست دی خو لږ هم په دې آئیني توګه باندې پوهېږئ چې دغه 40 کسان که حلف نه اخلي ایوان غیر مکمل نامکمل دا مسله کوي او که نه؟ ډېره مننه جی. داسې ده دا کومه تاسو چې خپل په دې خبرو کې وي زما د دغه نه مخکې نن 18 تاریخ دی او په 18 تاریخ باندې آلریډي دوی سیشن کال کړو، بجټ سیشن او هغه ځکه کال کړی چې ووټ فار اکاؤنٹ چې موږ ورکړی نو یا اسمبلی پاس کړی موږ نه ورکړی دوی بلډوز کړی نو هغه و د مارچ د میاشتې پورې او په مارچ کې ختمیږي نو دا منډیټري ده چې دوی د بجټ خامخا د بجټ پاس کړي ادروایز اسلو وسټک شي. بهرحال خبرې خپل په ځای تاسو چې څنګه وی چې دا ممبران چې دي دا نوټیفای شي دي په 4 تاریخ باندې دا دومره ورځې هغه داسې وساتلی شو
نو پکار دا چې دا کوم الکټورل کالج دی په ټول ملک کې هغه کمپلیټ دی، بدقسمتۍ نه زموږ په صوبه کې انکمپلیټ دی. نو پکار دا چې دا هم کمپلیټ شي او په هغې کې چې کوم ممبرز دي نو هغه فیمیل دي او سره ماینارټي. نو پکار دا چې د زنانو او د ماینارټي کوم ووټ دی دلته هغه خامخا پول شي او موږ یو ښه میسج ورکړو، هغه موږ محرومه ونه ساتو. نور کم چې کوم څومره ډیولپمنټس په دې مینس کې شوي دي نو موږ هم دا غوښتله او دا غواړو مو زموږ صوبه ده زموږ خلک دی چې یو ورکینګ ریلیشن یو سینیټر دوه دپاره یو سینیټر دوه ګټلو لپاره ټوله صوبه دي نه ډوبېږي، آئین دي نه بلډوز کېږي او دا آئینی رائټ دی د هغو پکار ده چې دا ورته میلاو شي. ډاکټر صاحب حکومت او صوبائی اسمبلی مطلب چې سپیکر صاحب په دې اړه باندې فی الحال خاموشه دی، هغوی دې باره کې نه خو د ستاسو دغې دعوې تر اوسه پورې تردید کړی دی او نه تایید کړی دی چې مونږ بجټ اجلاس راغواړي او که نه. خو ستاسو د پریس کانفرنس نه لږ ساعت وړاندې لکه زه هلته موجود وم مزمل اسلم صاحب پریس کانفرنس کو او هغوی نه سوال وشو چې تاسو آیا بجټ د اجلاس لیټ کوی لګیا یې؟ نو هغوی وویل چې بجټ اجلاس کله هم وي تنخواګانې به ملاویږي، مطلب چې د حکومت څه اراده ښکاري نه چې هغه سینټ نه مخکې د اجلاس راغواړي. نو همدغه موږ ویو دغه زما او ستاسو موقف یو دی چې د سینټ نه مخکې هغوی راغوښتل نه غواړي، دا پلیننګ کوي. نو موږ نن هم ما خپل پریس کانفرنس کې دا وی چې پکار دا ده چې سپیکر چې هغه کسټوډین اف د هاوس وي، چیف منسټر چې نو هغه د صوبې چیف ایگزیکټیو وي. نو پکار دا هغه خول نه هغه سرکل نه دور اوزي ځان دی د عمران خان د ورکرۍ نه لږ په سایډ کې او کوم ذمہ داریانې چې دي پکار دا هغه په جمهوري طریقه باندې هغه سر ته ورسي. موږ نه په دې نه مجبوره کوي چې موږ خپل ادارې دا چونکې زموږ اداره ده زموږ هم دې سره تعلق دی، موږ هم پولیټیکل کلاس یو. نو موږ دې په دې نه مجبوره کوي چې موږ د دو اگینسټ کورټ ته ځو یا الیکشن کمیشن ته ځو یا د بل چا دروازه ټکو. نو پکار دا ده چې دوی د خپل هغه آئینی او قانوني ذمہداري پوره کړي او دا د راوغوړي او دوی د اوتوالي او دوی پکار د پارټیسپیټ کړي. ډاکټر صاحب او دا خاموشي چې تاسو وایي نو نه سپیکر په آفس کې نه سیم شته موجود نشته، دواړه غایب دي د سکرین نه. ډیسیشن پاور چې دی هغه د سیم سر دی. دا تاسو چې څنګه وي د دې نه چې کومه سمري تللی ده سیم پورې رسېدله. نن زه ګورنر سره ملو شیم، ګورنر هاوس ته هېڅ نه لیدلي. بیسیکلي ګورنر چې دی نو سمن کوي به اجلاس ګورنر، نو ګورنر ته مخې ته هغه سمري نه ده ایڈوائز کوي خو به سی ایم که نه هغه ته یس سیم به ایڈوائز کوي گورنر به سمن کوي. صحیح سیم گورنر ته نه ده لیږل سمدي. او سر آپشن څه دي ولې چې دا ډېره ټایم باونډ اکټیویټي ده لکه موږ سره 14 ورځو نه هم کم وخت پاتې دی. نو اوس دې وخت کې تاسو په خپله هم اپوزیشن لیډر یې، تاسو سره 15 جماعتونه دي، ټول یو ځای مشترکه څه لای عمل پلان کړی دی دې وخت کې؟ ګوره داسې ده څنګه چې ما وایي چې موږ نن هم دوی ته دا ویو چې نن هم دوی د جمهوري طریقه اختیار کړي او د عمران خان د ورکرۍ نه د بهر راوځي او خپل ذمہ داري دي پوره کړي. که نه پوره کوي موږ سره بل آپشن دا دی چې موږ وځو کورټ ته، موږ وځو الیکشن کمیشن ته. چا چې د دې ممبرانو نوټیفیکیشن کړلی هم به هغوی له موږ ورځو چې تاسو چا نوټیفیکیشن کړلی نو د هغوی نه د ووت واخیستی شي. ادروائز دا الیکشن دی تر هغې پورې پینډنګ شي په دې صوبه کې تر څو پورې چې الکټورل کالج پوره نه وي. تاسو ته لګي چې تاسو مطالبه وکړه او حکومت به ومني، وزیر اعلی صاحب سپیکر صاحب به ومني؟ پکار دا ده چې ومني. تاسو ته لګي چې مني به آپشن دا دی که موږ سبا پورې ویټ کوو که دو ونه منله نو بیا موږ ځو کورټ ته، موږ سره هغه فورم شته، موږ سره الیکشن کمیشن فورم شته او هوپفully چې انشاءالله دوی دې ته وباونډ کوي چې دوی دا کوي. خو بجای د دې چې بل څوک یې باونډ کړي دوی کړي نو که په خپله دوی خپله آئیني ذمہداري پوره کړي نو د دوی دپاره د عزت او د ډیګنیټي خبره دا ده چې په خپله یې پوره کړي نو په هغې به دوی هم ښه ښکاري. په ټولو صوبو کې شوی دی، په ټولو صوبو کې اوت شوی دی، په سنټر کې اوت شوی دی. زمونږ بدقسمتي دی دې صوبې
یو دې صوبه کې د 2013 نه تر نن ورځې پورې یو سیاسي جنگ د مرکز سره روان دی او د هغې کوم سفر کیږي چې دې صوبې عوام سفر کیږي او یوه نعره ده د عمران خان زنده‌باد نعره ده د خلکو له څه ورکولو څه شی نشتی. نو د عمران خان د خول نه لږ بهر راوتل غواړي او د خلکو د څه ډیلیور کول غواړي. د هغې لپاره پکار ده چې کنفرنټیشن نه مفاهمت سره موږ چلي. ډاکټر صاحب لږ مې په یو آئینی نقطه باندې کلیر کې زموږ کتونکي به هم کلیر شي چې کله صدارتي انتخاباتو نو خصوصي اجلاس کې یو اپروول اغستی شوی و چې دغه ایوان به پولینګ سټیشن ډکلیر کیږي. کله پورې چې قرارداد منظور شوی نی ایوان نه پولینګ سټیشن نشي جوړېدی. د سینټ انتخابات دپاره به هم ایوان نه منظوري اغستی کیږي. بغیر د اجلاس نه به دا منظوري څنګه اخلي؟ ګوره دا خبره بالکل ستاسو ټیک ده چې هغه د ایوان نه منظوري علي هله هغه ډکلیر کیږي پولینګ سټیشن یا پولینګ بوت ته وایي الیکشن ډے دپاره. خو د دوی نه هیڅ شی بعید نشته. دوی مونږه چې کله اوت واغسته د هغې په څلورم ودین ویک کم د آئین د تحفظ چې کوم مونږ اوت اغسته هغه ودین ویک ټو بلډوز کو ووټ فار اکاؤنټ کې مونږ ورته په هغې کې وي چې یاره دا کار چې دی دا د ګورنمنټ دی چې ګورنمنټ به هلته ریکمنډ کوي هغه به هله لی کېږي په اسمبلی کې اسمبلی به پاس کوي. نو ګورنمنټ مینز د هغې تشریح هم په آئین کې هم شته چې ګورنمنټ څه ته وایي. ګورنمنټ چیف منسټر ته نه وایي ګورنمنټ کیبنټ ته وایي. د کیبنټ په ایبسنس کې دوی هغه راوړه او بلډوز یې کړه. موږ مخالفت کړو موږ ماینارټي کو موږ کم یو دوی زیات دی هغه بلډوز کړو. نو دونه یو شی بعید نه دی. دا خبره ستاسو 100% ټیک ده چې دا به اسمبلی به د دې منظوري ورکوي چې دا د پولینګ بوت یا پولینګ سټیشن د ډکلیر شي دغه ورځ له. خو د دوی نه څه شی بعید نه دی کېدای شي دوی بل څه پینترم وکړي. خو زما یقین دی انشاءالله چې د هغې نه مخکې به د دې سلیوشن هم راوځي. او دا سر دا پریس کانفرنس تقریبا 4 بجې کړی. آیا د 4 نه اوس دغه پابند 8 بجې دي چا سره رابطه وکړه سپیکر صاحب یا د حکومت سایډ نه چا رابطه کړې وي؟ ډاکټر صاحب خیر دا کار به مونږ کینو په ناسته به حل کړو دا خبره خیر د میډیا ته لاړه دا به راغونډه کړو. ګوره موږ هېڅ چا رابطه نه ده کړې. په دې هغه زما پریس کانفرنس کې مو چا کوېسچن وکړو چې یاره د دې صوبې روایات دي خلک جرګه کوي خلک کیني او دا ما هغو ماته وي چې یاره تا خپل په هغه سټارټ کې هم دا ویلي وي ته دا غواړې مفاهمت سره دې چلېږي. نو ما تاسو ماته وښیه چې هغه سیم چېرته یې زه پسې په جرګه لاړ شم. هغه شتی نه غیب شوی دفتر کې نشتي. سپیکر چې دی سهار نه مانځه راغلی مې اسمبلۍ ته غیب شوی دی شتی نه. نو زه چا سره جرګه وکړم؟ نو موږ سره هېڅ چا رابطه نه ده کړې تر اوسه پورې. بیا ورته موږ هم یوه ورځ ویټ کوو که هغې کې ونه شوه نو بیا موږ نیکسټ سټیپ وکړو انشاءالله. ډاکټر صاحب تاسو نن څومره هم جماعتونه دي یو ځای ناستو خو جمعیت علما اسلام ښکاره نه شوه. هغوی خفګان مخکې مو اوس هم خفګان دی خو سینټ ظاهري خبره ده یو انتهایی اهم الیکشن دی را روان 6 کاله دپاره به سینټر ټاکلی کیږي او اپوزیشن متحد کېدل د هغوی ګټې دپاره ضروري ده. جمعیت سره هم رابطه شوې ده څه پلانز دي د هغوی؟ بالکل زما زمونږ رابطه منقطع شوه. ډاکټر عباد صاحب سره دوباره رابطه کړو ډاکټر عبادالله صاحب سره یو ځل بیا هم ډاکټر صاحب تاسو اواز کټ کېده تاسو خبره کوله جمعیت حوالې سره جی کشن بم کیږي او جاینټ سټریټیجي سره وځو انشاءالله. تاسو سر اواز کټ کېده کله دا خبره دهراو کې جمعیت حوالې سره رابطه منقطع شوه. دوباره رابطه کولو کوشش کوو. د جمعیت علما اسلام دې وخت کې چې کومه سټریټیجي ده هغوی ظاهري خبره ده کسان میدان ته کوز کړي دي. طلحه محمود صاحب دی دلاور صاحب دی او ورسره عطاالحق درویش صاحب د درې واړو کاغذونه جمع کړي دي. جنرل سیټس دپاره هم او غالبا ټیکنوکریټ دپاره دلاور صاحب هم جمع کړي دي. نو جے یو آی سینټ الیکشن کې خو یې ساختلی لګیا ده خو آیا اپوزیشن سره به په میدان کې وي او که نه؟ ډاکټر صاحب تاسو اواز کټ کېده د جے یو آی حوالې سره سر ټول اپوزیشن یو ځای کېدو څومره چانسز دي څه پلانز دي چې سینټ الیکشن کې ټول اپوزیشن یو ځای لاړ شي؟ ګوره بالکل خبره ټیک ده. ما نن سهار لطف الرحمان صاحب سره خبرې شوې وې. هغې نن سهار چیمبر ته راغلي اپوزیشن چیمبر ته تفصیلي ډسکشن زمونږ شوی دی. هغه نن ما سره ناست و
بیا د هغې نه وروستو زه ګورنر هاوس ته تللی ما، هلته هم JUI والا موږ سره ناست وو، ګورنر صاحب ناست وو. دا زمونږ جاینټ سټریټجي ده په دې کیس کې، او به یو ورځ دوه کې زمونږ جاینټ سیټینګ هم دی انشاءالله، او یو ورځ دوه وروستو به تاسو ته خپله هغه راښکاره شي. په دې کې مونږ په یو پیج یو، ټول اپوزیشن په دې کې په یو پیج دی. ډېره مهرباني ډاکټر عباد الله صاحب، اپوزیشن لیډر خیبر پښتونخوا اسمبلی، او څنګه یې ذکر وکړه چې سبا پورې موږ انتظار کوو که موږ سره چا رابطه وکړه نو ډېره ښه خبره ده، او که رابطه ونه شوه نو بیا به موږ عدالت ته ځو. پېښور های کورټ لاره هم هغوی خپلولی شي، هغوی د عدالت خبره وکړه، او ورسره الیکشن کمیشن لکه د تاسو کسانو نوټیفیکیشن کړی دی، اوس تاسو د دې حلف هم انشور کړئ، لکه نوټیفیکیشن الیکشن کمیشن کړی دی نو حلف هم اخیستل پکار دي. خو بهرحال حکومتي سایډ په دې باندې مکمل خاموشه دی، او حکومتي سایډ ته څه روان دي، دا سټریټجي د څنګه په دې به خبره کوو یو وړې شندمې نه پس. ویلکم بیک. د مخصوص څلېرویشت نشستونو حوالې سره دغه تنازع روانه ده، او که مونږ سنټ دپاره خیبر پښتونخوا هاوس وګورو نو دغه مخصوص نشستونو سره د اپوزیشن شمیره رسي 51 ته، ولې چې یو د اقلیت لاسه فیصله نه ده شوې، او که دا ورته نه میلاویږي نو دا ودرېږي په 29 باندې، او حکومت ته د نه هیڅ فرق نه پروزي. اوس هم 91 دي، بعد کې هم 91 وي، خو که چرې دغه څلېرویشت نشستونه اپوزیشن ته میلاو شي نو بیا به هاوس 142 ته لاړ شي، دې وخت کې 118 دی، او چې کله دا 142 ته لاړ شي نو جنرل سیټ دپاره به 20 ووټونه کم از کم پکار وي، 0.80 ټوټل جوړیږي، خو 20 به کم از کم MPs پکاري، او بیا حکومت 4 سینټر ایستی شي، 15 خو ډېره ګرانه به وي، خو بیا هم چانس کې ده. خو که چیرې دغه مخصوص نشستونه اپوزیشن ته نه میلاویږي نو حکومت ته په جنرل سیټونو باندې 15 واړه ډېر په اسانه، او 6 سیټ هم په چانس کې میلاویدی شي. که دغه مخصوص نشستونه اپوزیشن ته میلاو شي نو هغوی یو ټیکنوکریټ او یو خاتون نشست کنفرم دی، خو که دا هغوی ته میلاو نشي نو دا دواړه هم حکومت ته راځي. حکومت څنګه دغه ټیکنیکل گیم پلان کړی دی، او دا بجټ اجلاس دا ډیلی کېدل، دا حلف اغستل نه اغستل څه روان دي، په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره ټیلیفون د لارې پېښور کې د ایکسپریس نیوز سینئر کارسپونڈنٹ احتشام بشیر صاحب موجود دے. احتشام صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس سر؟ کیا صورتحال چل رہی ہے؟ حکومت حلف لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان 24 لوگوں کا حلف، کچھ کہا نہیں انہوں نے بہرحال، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ وہ نہیں لیا جائے گا سینٹ انتخابات تک. جی بالکل، بہت شکریہ فہیم صاحب، آپ نے جو منظرکشی کی ہے بالکل اسی طرح ہے. حکومت جو روک رہی ہے خواتین کی جو مخصوص نشستوں پر ارکان جو ہے کامیاب ہوئی ہیں ان کا حلف روک رہی ہے، وہ اسی لیے ہے کہ سینٹ انتخابات ہو. جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ اگر یہ 21 نشستیں مل جاتی ہیں خواتین کی، اپوزیشن کو اور اقلیت کی، تو پھر سینٹ الیکشن میں اپوزیشن کے لیے سیٹیں جیتنا آسان ہو جائیں گی. جبکہ دوسری طرف سنی اتحاد جو کونسل ہے اس کی یہی کوشش ہے کہ ساری سیٹیں جو سینٹ کی ہیں، 11 مخصوص نشستیں یہاں پر سینٹ سے ہیں، تو وہ جو ہیں وہ جیت جائیں. تو اسی لیے جو ہے وہ خواتین کے حلف جو ہے وہ اس کو روکا جا رہا ہے. اور اطلاعات ہماری یہی ہے کہ جو 2 اپریل کو ہونے والے الیکشن ہے، یہاں اس وقت تک جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جائے گا. اور فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ 18 مارچ جو آج کا دن تھا، اس پر اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا تھا جس میں بجٹ کی منظوری لی جانی تھی، لیکن جو ہے وہی اجلاس جو ہے وہ روک لیا گیا ہے، اجلاس نہ ہو سکا. اور آج جو اسمبلی میں ہمارے جو ذرائع ہیں ان سے جو ہم نے بات کی ہے تو یہی بتا رہے ہیں کہ حکومت کی کوشش یہی ہے کہ 2 اپریل تک اجلاس جو ہے وہ نہیں بلایا جائے. اگر اس میں جو سینٹ الیکشن آ رہا ہے، اگر یہ اسمبلی جو سینٹ الیکشن ہے اسمبلی ہال میں اگر اجلاس کا انعقاد کیا جاتا ہے تو اس کے لیے قرارداد پاس کرنا،
اس اسمبلی سے بہت ضروری ہے. پولنگ اسٹیشن کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے. تو اس صورتحال میں اگر اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے تو اس میں اولین جو ایجنڈا ہے وہ حلف کے حوالے سے ہی ہوگا. تو اسی لیے حکومت کوشش یہ کر رہی ہے کہ اجلاس جو ہے وہ سینٹ الیکشن کے بعد بلایا جائے, اور اگر جو ہے وہ اسمبلی اجلاس نہیں بلایا جاتا, قرارداد پاس نہیں ہوتی, تو پھر جو اسمبلی ہال میں جو جرگہ ہال ہے تو وہاں پر جو اسمبلی میں جرگہ ہال ہے وہاں پر جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن کرائے جائیں گے. اور ماضی میں بھی ایک مرتبہ یہ ہو چکا ہے کہ اسمبلی ہال کی بجائے جو سینٹ کے الیکشن ہیں وہ جرگہ ہال میں انعقاد کیا گیا تھا ان کا. تو اطلاعات یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ سینٹ جو الیکشن ہے وہ اسمبلی ہال میں کرایا جائے تو اس کے لیے اسمبلی کا اجلاس بنانا ضروری ہوگا. تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اسمبلی جرگہ ہال میں جو ہے وہ الیکشن کرائے جائیں گے, اور 4 یا 5 اپریل کو جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس بلائے جانے کا امکان ہے. جی فہیم. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ بجٹ تو 31 مارچ تک پاس ہوا ہے, اس کے بعد اس سے پہلے تو چلے حالات مختلف تھے, اسی لیے 29 فروری کے بعد 5-6 دن حکومت چلتی رہی اور بعد میں اس کی اپروول لی گئی. اب تو اسمبلی موجود ہے, حکومت موجود ہے, ایوان بھی ہے, ممبران بھی ہیں, تو کیا ایسے میں اپریل کا پہلا ہفتہ بغیر بجٹ کی اپروول کے گزارنا اس کی آئین میں گنجائش ہے؟ دیکھیں, اس حوالے سے بھی ہم نے پوچھا ہے, جو وہاں پر اسمبلی میں قانونی ماہرین بھی تھے اور اسمبلی کے جو ارکان بھی تھے, تو ان سے ہم نے یہی پوچھا تو ان نے یہ بتایا ہے کہ کابینہ سے اس کی اپروول لے لی جائے گی اور اس کے بعد میں جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. تو حکومت جو ہے ہر چیز کو چاروں طرف سے معاملات کو دیکھ رہی ہے کہ کہیں جو ہے قانونی معاملات میں پھنسا بھی نہ جا سکے. تو اسی لیے جو کابینہ کا اجلاس ہے وہ بھی بلائے جانے کا امکان ہے, اور وہاں سے جو ہے بجٹ کی اپروول لے کر پھر اس کو اسمبلی اجلاس میں اس کو پیش کیا جائے گا. تو اسی ساری صورتحال کو دیکھا جا رہا ہے, اور حکومت کی ہر ممکن ہر طرح سے یہی کوشش ہے کہ سینٹ انتخابات سے قبل جو ہے وہ جو خواتین ارکان یا اقلیت ارکان ہیں ان کا حل کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے. تو آپ کو اگر یاد ہو تو ماضی میں بھی پہلے ایسا ہو چکا ہے, جو اقلیتی رکن تھے ان کے انتقال کے بعد جو ہے جو دوسرے اقلیتی رکن تھے ان کا حل ہونا تھا. سردار سورن سنگھ صاحب کو قتل کیا گیا تھا, بلدیپ کمار صاحب آئے تھے. بالکل جی, اسی طرح تھا. تو وہ بھی جو ہے بلدیپ کمار بھی ہائی کورٹ چلے گئے تھے, تو اس میں بھی حکم دیا گیا تھا اسمبلی کو کہ بھئی ان سے آپ حلف لیا جائے, لیکن آخری اجلاس کے آخری دن تک جو ہے ان سے حلف نہیں لیا گیا تھا, اور آخری اجلاس میں جو ہے وہ صرف حلف لیا ہے, اس کے بعد اسمبلی تحلیل ہو گئی تھی. تو یہی صورتحال ابھی بھی دیکھی جا رہی ہے کہ اگر کل تو اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ہائی کورٹ جا رہی ہیں حلف لینے کے حوالے سے, تو اگر ہائی کورٹ کی طرف سے یہ حکم آ جاتا ہے کہ بھئی جو کامیاب ارکان ہیں خواتین یا اقلیتی ممبران ان سے حلف لیا جائے, تو اس صورتحال کو بھی حکومت جو ہے اس کے لیے تیار ہے, اس کی حکمت عملی کے لیے کہ کس طریقے سے اس سے نمٹا جائے گا. تو صورتحال یہی نظر آ رہی ہے کہ حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ سینٹ الیکشن سے قبل جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس نہ ہونا پائے. اچھا, یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ سینٹ سے پہلے اگر اسمبلی اجلاس نہیں ہوتا تو پھر اپوزیشن, ظاہری بات ہم نے بات بھی کی ابھی, وہ تو پھر یا 2 یا صرف 1 سینیٹر نکالنے کی پوزیشن میں ہوگی. جی بالکل اسی طرح ہے, جیسے کہ فارمولا طے پایا ہے کہ وہ 145 کا اگر ایوان ہے تو پھر تقریباً جو ہے وہ 21 کی ریشو چل رہی ہے, اور اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ 118 تک جو ہے میرے خیال میں وہ جا سکتے ہیں. تو اپوزیشن کے لیے جو ہے وہ نقصان ہوگا. حکومت تو پھر بھی اگر اپوزیشن کو سیٹیں مل جاتی ہیں خواتین یا اقلیت کی تو اپوزیشن جو ہے وہ اپنی سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی, لیکن دوسری طرف حکومت جو ہے وہ ساری جو 11 سیٹیں ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن دوسری طرف فہیم اگر دیکھا جائے تو اس صورتحال میں ایک مرتبہ پھر صوبہ اور وفاق جو ہے وہ آمنے سامنے آ جائیں گے. اگر حکومت یہ چال چلتی ہے اپوزیشن کے ارکان کو حل سے روکنے کے لیے, تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی صوبائی حکومت کو جو ہے وہ تصادم کا راستہ کا سامنا کرنا پڑے گا. باقی حکومت بھی جو ہے وہ اس معاملے پر پھر خاموش نہیں بیٹھے گی, اور صوبائی حکومت کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی کہ 11 کی 11 نشستیں پھر حکومت جیتنے کی پوزیشن میں ہے, تو کیا آپ کو یہ خدشہ لگ رہا ہے کہ اگر اپوزیشن کا شیئر کم ہوتا ہے, یعنی ابھی وہ 4 نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں ہے, اگر تو یہ مخصوص نشستیں ملتی ہیں تو ظاہری بات ہے فارمولا کلیئر ہے,
ایک پیپلز پارٹی کو ملے گی، ایک جے یو آئی کو ملے گی، ایک نون لیگ کو، اور ایک جو ہے وہ چوتھی پارٹی کو مل جائے گی. تو 4 لوگوں میں جو ڈیوائیڈ ہوگا وہاں ہو جائے گا. اگر تو یہ کم ہو جائے گا تو پھر اپوزیشن آپس میں کچھ لڑنے کا چانس آپ کو لگ رہا ہے؟ ایک اختلاف کی پوزیشن آ جائے گی؟ دیکھیں کل یا پرسوں جو ہے اپوزیشن جماعتیں بیٹھ رہی ہیں اس معاملے کے اوپر، چونکہ جے یو آئی جو ہے ابھی تک سائیڈ لائن پر ہے، وہ ساتھ نہیں دے رہی اپوزیشن کا. لیکن آج جو اجلاس ہوا ہے اپوزیشن کا یہ خواتین کے حلف کے حوالے سے، تو اس میں جے یو آئی کی نمائندگی ہوئی ہے، اور جے یو آئی نے اپوزیشن کو یہ یقین دلایا ہے کہ اس معاملے کے اوپر وہ بھرپور ساتھ دے گی. تو پرسوں جو ہے، کل یا پرسوں جو اجلاس بلایا جا رہا ہے، اسی میں طے پائے گا کہ اگر ان کو خواتین کی نشستیں یا اقلیت کی مل جاتی ہیں تو اس صورتحال میں ان کا فارمولہ کیا ہوگا. کیونکہ جو سابق وزیر اعلیٰ ہے محمود خان پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے، وہ بھی اس وقت جو ہے جنرل نشست کے اوپر امیدوار ہیں. تو وہ ان کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ اپنی سیٹ نکالنے میں کامیاب رہیں، کیونکہ سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں یہاں پر، ان کا پی ٹی آئی میں بھی اثر و رسوخ ہے، وہ بھی وہاں سے ووٹ اٹھانے کی کوشش کریں گے. تو معاملات جو ہے اگر اس طرف آ جاتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ مقابلے میں آ جاتی ہے، تو پھر سنی اتحاد کونسل دوسرے نظریے میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے ارکان کو، اپنے ارکان کو سنبھالنا پھر تھوڑا سا مشکل ہوگا، کیونکہ محمود خان کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنی سیٹ کسی نہ کسی طریقے سے نکالنے. لیکن کتنی نکالیں گے؟ 2 ایم پی ایز ہیں ان کے پاس. ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ 21 کا سکور چاہیے، اور اگر 118 کا ایوان ہو تو پھر 16 کا سکور ہے. تو کیا 2 ایم پی ایز کے ساتھ 14 ایم پی ایز کی سپورٹ آسانی سے مل جائے گی ان کو؟ دیکھیں یہ تو پھر اپوزیشن کی گیم دیکھنا ہوگی، اپوزیشن گیم کیا چل رہی ہے. جیسے کہ بظاہر مسلم لیگ نون اور جے یو آئی جو ہے وہ اپنی اپنی سیٹ نکالنے کے لیے بھی کوشش کریں گی. تو اس صورتحال میں اگر کچھ لے اور کچھ دے کے معاملے پر ہوتا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ محمود خان کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. لیکن اس معاملے پر ابھی کلیئر نہیں ہے، کیونکہ پہلے تو اپوزیشن اپنی جو خواتین یا اقلیت کی مخصوص نشستیں ہیں اس پر کوشش کر رہی ہے کہ وہ حاصل کر سکے. پھر یہ بات کے معاملات ہیں، دیکھنا پڑے گا کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ کون سی سیٹیں جو ہیں وہ اپنے حصے میں لانے میں کامیاب ہوتی ہیں، اور کون سے امیدوار فائنل ہوئے ہیں. کیونکہ بتایا گیا ہے کہ جے یو آئی سے دلاور خان صاحب بھی میدان میں ہیں، طلحہ محمود صاحب بھی میدان میں ہیں، عطاء الحق درویش صاحب بھی ہیں، نون لیگ سے تاج محمد افریدی صاحب بھی ہیں، پھر امین مقام صاحب کے صاحبزادے وہ بھی میدان میں ہیں. تو لوگ بہت زیادہ ہیں. آپ نے محمود خان صاحب کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی میدان میں ہیں. پھر پیپلز پارٹی سے بھی میاں خیل صاحب جو ہیں وہ میدان میں ہیں، روبینہ خالد میدان میں ہیں. تو لوگ زیادہ ہیں اپوزیشن کے. ابھی تک آپ کی اطلاعات کیا ہیں کہ کون سے امیدوار فائنل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں آج بھی ہم نے جو ہے وہ اسمبلی میں اپوزیشن سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کے امیدوار تو کافی زیادہ ہیں میدان میں، لیکن فائنل اس حوالے سے کیا ہوا ہے. تو انہوں نے یہی بتایا کہ ہم اپوزیشن جو ہے وہ مشاورت سے فیصلہ کریں گے، بیٹھ کر یہ دیکھیں گے کہ کس جماعت کی کتنی ارکان کی تعداد ہے، اور اس حوالے سے پھر سیٹ جو ہے وہ تقسیم کی جائیں گی. لیکن ابھی اس حوالے سے کوئی فائنل نہیں ہو سکا، اور کیونکہ جے یو آئی بھی یہ کافی تگڑے جو امیدوار ہے وہ میدان میں اتار چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی کی بھی کوشش ہے کہ وہ خواتین کی نشست جو ہے وہ اگر جنرل نشست پر نہیں آ سکتے، ان کو نہیں مل سکتی، تو خواتین کی نشست ان سے مل جائے. تو اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اپوزیشن کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں عباد اللہ صاحب، انہوں نے یہی بتایا ہے کہ مشاورت سے یہ فیصلہ کریں گے اور کوشش کی جائے گی کہ جو اپوزیشن کی اپنی سیٹیں جو بنتی ہیں وہ حاصل کر سکیں. جی بہت بہت شکریہ احتشام بشیر صاحب اور سنگھ احتشام صاحب خبر اکڑا چے کم صورتحال دے وقت کے دا خیبر پختونخوا اسمبلی جوڑی گی. دیکھیں 2 خبر ہوئی اکڑے. یو خدا چے سنگا منگا سوال ڈاکٹر عباد صاحب نہ ہم کڑے اور دا خبرہ دیر حد پورا کلیئر ہم کڑا چے اطلاعات دا دی چے ضروری دا لازمی دا چے دغا ہاؤس چے دے اغبا ڈکلیئر کی گی ایز اے پولنگ سٹیشن، اور کدا پولنگ سٹیشن ڈکلیئر کی گی نو ایدہ پاروا قرارداد منظوری کی گی. خوک اگر نہیں کی گی نو بیا غٹا اسمبلی دا بلا شیزون پدی کی دی، اور بیا با جرگا حال کم چے زڑا اسمبلی حال دا آگے تویلی کی گی سائڈ تبیل دے جرگا حال کے با بیا دغا پولنگ کی گی، اور آگا با ایز اے پولنگ سٹیشن آگا مسئلہ نہ کئی آگا چرتا ہم پولنگ سٹیشن جوڑی دی شی تاسو الیکشن کولی شای التبا ایم پی گانزی اور خپل ووٹ بالتا چے.
نو دا صورتحال جوړیږي اپوزیشن دپاره حالات لږ مشکله دي دې کې دننه حکومت 9 سیټونه خو ډېر په اسانۍ ایستی شي خو کما خبره چې اوکې وخت کې احتشام صاحب دا ډېر ضروري ده. محمود خان صاحب به کوشش کوي چې د سوات د ملکنډ هسې خو هېڅ خاص د هغوی لږي نه خو د ملکنډ علاقې نه هغوی کم از کم دغه ایم پی ګان خپل طرف ته راواړي ولې چې سکور به رالاندې شي 16 ته یا بعض اوقات څنګه چې دې نه مخکې شوي دي بهرمن تنګي صاحب شوی دی یا مشتاق احمد خان صاحب شوی دی نو بیا ضروري نه چې 16 کسان هی وي که د بل چا دومره ووټ نه وي نو بیا هغه سکور رالاندې کیږي او ټاپ 7 چې څوک هم وي که د هغه سکور څومره هم وي لکه څنګه موږ اوس خبره کوو چې 14 ایم پی ایس چې ووټ ورکړي نو بل کس ګټي که یو کس 18 18 یا 20 والی او بل ورپسې دویم کس 15 اغوستي دریم ورپسې 14 والی نو هغه 14 والا به هم سنټر کیږي لکه بیا هغې کې صرف ټاپ 7 دی بیا خبر د سکور نه وځي نو هغې کې محمود خان صاحب ځان له چانس جوړولی شي او حکومت کې هم د هغوی سلام دعا شته خو بهرحال دې نه مخکې چې کوم د هغوی صورتحال شوی دی د پی ټي آی پارلیمنټیرین او اوس هم د اختلاف روان دی نو لږ مشکل ښکاري. بهرحال د پی ټي آی نور امیدواران هم دي ضروري نه ده چې دا کم 15 نومونه هغوی اغوستي دي چې پهله باندې مراد سعید په دویم باندې فیصل جاوید په دریم باندې مرزا آفریدي څلورم باندې عرفان سلیم او بیا خرم زیشان صاحب دا 15 خود دي هغوی سره نور نومونه هم په دغه لیست کې موجود دي او بیا هغوی ته که ضرورت پیښ شو نو هغه دواړه له به هم بیا ووټ ورکړی کیږي لیست کې به هغوی هلته موجود وي او بیا به د هغې مطابق کیږي نو دا اووه واړه هم هغوی ځان له اووه خو ګرانه به وي خو کوشش به هغوی وي چې دغه اووه واړه وباسي یو وړه شنده ماخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو پېشمني مال یو خبر مخې ته راغې او هغه خبر تصدیق د هغې نه کېده حکومت لخوا هم څه خبره مخې ته نه راتله او څه خبره کلیر نه وه سوشل میډیا باندې خبرې راتلې چې پاکستان یو ایر سټرایک کړی دی او هغه ایر سټرایک هغوی کړی دی د افغانستان په حدود کې افغانستان سایډ نه هم څه خبر نه کېده خو لږ ساعت وړاندې د پاکستان فارن افیرز منسټري وزارت خارجه هغوی یو پریس ریلیز جاری کړی دی او دا ووایي چې نن سهار پاکستان انټیلیجنس بیس انټي ټیررسټ آپریشن د بارډر ریجن ان سایډ افغانستان مطلب افغانستان کې دننه مونږه دغه آپریشن کړی دی او پرایم ټارګټ چې و هغه په هغې کې چې کوم حافظ ګل بهادر ګروپ د هغوی د ګروپ سره تړلی شوي ترهګر دي او ورسره تحریک طالبان هغې تړلی شوي خلک دي هغه زمونږ ټارګټ کړي او هغه هلته کې هغوی اټیک کړي دي او د هغې اټیک په نتیجه کې کوم چې هغوی به هلته حملې کولې نو هغې کې به سیویلینز او آرمي انسټالیشن لا انفورسمنټ و افیشل و په هغې هغوی اټیکونه کړي او ورسره چې کوم ریسنټ اټیک شوی دی کوم مونږ خبره کوو په 16 تاریخ باندې هغه هم په هغې کې میرلي کې چې کوم اټیک شوی و هغې کې اووه چې کوم سیکیورټي اهلکاران شهیدان هم په هغې کې شامل نو پاکستان اوس دا کلیم چې کوم دی هغه ومنلو چې او مونږ دا ټارګټ کړی دی او ترهګر وژل شوي دي یو خو اطلاعات سره روان دي د بارډر هغه غاړې نه هغوی د دې ډینایل ورکوي چې نه دلته یو ترهګر هم نه و دلته زنانه وې دلته ماشومان خو فیملی داری خبره ده هر چا سره فیملی وي دغې زنانه او ماشومانو سره بل څوک او که نه ولې چې دا ترهګر چېرته هم ګرځي ځان سره خپله فیملی ګرځوي څوک هم ځان له نه ګرځي په دې به خبره کوو چې اطلاعات څه دي دې وخت کې موږ سره سینئر صحافي او د جیو نیوز سینئر کارسپانډنټ رسول داور صاحب موجود دی داور صاحب مهرباني داور صاحب یو خو دا چې اوس خو دواړو سایډ نه دا کلیم کنفرم شو چې او دا واقعه شوې ده اطلاعات شروع کې څه دي او اوسه پورې چې کوم حتمی صورتحال دی هغه څه دی شکریہ فهیم جان یقینا دا خو بیګا چې هر څنګه حمله وشوه هغه ټایم باندې موږ په خپله ټویټر پاڼه باندې هم ورکړل او نور موږ ته اطلاعات راغلل چې پاکستاني فورسز حمله کړې ده د بارډر سره نږدې چې کومې علاقې دي د افغانستان هغې کې او په هغې کې خپل چې کوم دوی ټارګټ سو په نښه کړي دي په هغې کې صوبه پکتیا کې خوست ځینې علاقې دي او دغه شان بیرمل ضلع ورته وایي د په هغې یوه علاقه ده لمن په هغې کې کړی دی دغه شان افغان دوبۍ علاقه ورته وایي په دې کې
افغان حکومت خو په دې اکله چونکې هغې ترجمان ذبیح الله مجاهد و یا نورو خپل خبرګون هم په دې خور کړی دی. هغوی وایي چې دا چونکې په موږ باندې اټیک شوی دی پاکستان طرف نه فضایي، او پاکستان طرف نه دا ویل کېږي چې څنګه چې په میرعلي بازار کې میرعلي بازار سره نږدې خدي مارکیټ سره خوا کې په فورسز باندې چې کوم ځانمرګي برید شوی و او په هغې کې چې کوم کسان شهیدان شوي وو د هغې په ریاکشن کې دا اټیک شوی دی. او دا پیل اټیک نه دی، روان ټایم کې هم چې داسې غټ اټیک کېږي امکانات اوس داسې جوړ شوي دي. اندازه یې داسې لګي مخکې که تا سوچ کړی وي چې کله په ایران حمله وکړه پاکستان کې، نو پوري په ورځ کې دننه پاکستان د هغې جواب ورکړو او په ایران کې دننه حمله وکړه او خپل کسان چې کوم دوی ته مطلوب وای ټارګېټ کړل. دغه شان سچویشن اوس په افغانستان کې دوی وکړلو. پاکستان کې چې کومه حمله وشوه د هغې بدل یې په افغانستان کې واخیستو. بله خبره چې څوک پکې مړه شول، څوک وو پکې، څوک نه وو پکې، خو دوی هغه چې کوم اګریشن و هغه شو کړلو او د یو اشاره یې ورکړه چې آینده دپاره په خبرو نه کېږي او چې کله هم دلته په ما حمله کېږي د دوی دعوا چونکې د پاکستان دا دی چې دا بارډر نه راوړي دا خلک او بیا دلته پاکستان کې فورسز یا عوام یا نور خلک په نښه کوي. نو دوی وایي چې په دې کې د افغان حکومت لاس وي او یا مرسته وي، نو دې د وجې نه اوس په دوی ځي او ماغه ځای کې چې کوم د دوی ټارګېټ وي هغې به په نښه کوي او دا د چټ تیارو په ذریعه باندې وایي چې په نښه کړی دی. او په دې کې څه ویډیوګانې هم راغلې، هغې نه پس کراس فایر هم شروع شو، نه صرف په شمالي وزیرستان حدودو کې بلکې کورما کې جنوبي وزیرستان په حدودو کې کراس فایرینګ هم راغی، یعنی هغې هم خپلې ماټرګولې یا نور چې کومه وړه اسلحه ده په هغې باندې پاکستاني حدودو باندې ډزې وکړلې. په هغې کې هم څه ځای په ځای ویل کېږي داسې چې څه ودانۍ ته هم نقصان رسېدلی دی او څه کسان هم پکې شهیدان شوي دي. خو په دې هکله باندې د افغان طالبان ترجمان چې کوم ذبیح الله مجاهد دی نه د تپوس وشو چې آیا تاسو به مزید نور څه کول غواړئ که نه؟ هغې وایي چې بس موږ خپل بدل واخیستو او که آینده دپاره بیا دغه شان حمله وشوه نو موږ به بیا دغه شان اګریشن شو کوو. نو دا دوه طرفه د شی بلکې ورو ورو زیاتېږي او د دې حملې ذمهواري چې کومه وه هغې فرسان الاعلام میډیا ترجمان دی نصرت الله وزیرستاني جیش فرسان محمد په نوم باندې، یعنی د تړاو چې کوم د حافظ ګلبدر ډلې سره ښودل کېږي دی اخیستې وه. په دې باندې پاکستان کې فورسز خصوصا ډېر زیات غوسه و، ځکه چې په دې کې چې کوم شهادتونه شوي وو تاسو ته به علم وي چې هغې داسې شهادتونه وشول چې د هغې فوري ریاکشن دوی خامخا ورکول غوښتل او هغې ایر سټرایک په صورت کې په افغانستان کې ورکړلو. داور صاحب یو خو دا خبره چې پاکستان کې کله هم اټیک شوی دی نو پاکستان به همیشه دستاویزي ثبوت افغانستان له اوړه او تاسو ته به یاد شي دې نه مخکې پخوانی آرمي چیف او هلته تللی ټول دستاویز یې ورکړل چې ګوره د افغانستان ځمکه زموږ خلاف استعمالیږي لګیا ده. تیر حکومت کې او اوسني حکومت کې هغوی ته بار بار وینا وشوه چې تاسو د خلکو خلاف کاروایي وکړئ. تاسو ته لګي چې دا سړي اوس ټیک ته چې هغوی کاروایي نه کوي نو بس نه دی کوي، موږ به پخپله کاروایي کوو او بیا چې کم کس را اټیک کوي نو هلته به هغه په سکون نه وي چې راشه دې خوا سرتیره برید وکړه او بیا پولې نه هغه ګاډه ورشه په سکون کښېنه. یقینا د پیله ځل نه ده، اوس په دغه شان ما لکه څنګه مخکې درته وویل دا حملې به اوس دغه شان زیاتېږي. مخکې هم پاکستاني فورسز د بارډر سره خوا علاقو کې دغه شان حملې کړي دي او بله خبره ده چې په هغې باندې افغانستان حکومت دومره ریاکشن نشو کولو. دې ځل یې هغې هم ریاکشن شو کړو او دوی هم فوري پاکستان حکومت هم فوري ریاکشن شو کړو چې په ما کې حمله وشي نو د هغې چې کومه اډه ده هغې ستا سره ده. بل افغانستان حکومت هم په دې هکله باندې خپل کوششونه یو حده پورې کړي وو په سټارټ کې چې څومره په بارډر باندې پراته میلیټنټس دي نو هغې ته یې ویلي وو چې تاسو لږ دې ځای نه سایډ ته شئ، موږ به تاسو ته زمینه برابره کړو، بلکې که تاسو لیدلي وي په قاعده ګاډي یې ورته ودرول د فیملي سره یې د دې ځای نه شفټ کړل، منتقل یې کړل. دې د وجې نه چې چونکې هر کله چې پاکستان کې حمله وشي نو هغې به د دې بدل دلته اخلي نو تاسو به لږ پر امن یې سایډ ته به یې نو هغه یې لږ سایډ ته کړل. خو اوس بیا هغې لکه د افغان دوبۍ علاقه شوه
یا په افغانستان کې د بارډر سره نږدې د برمل علاقې شوه لمن شوه. په دې کې پاکستان حکومت دا وینا کوي چې یاره دلته کې د دوی شتون زیات دی، بلکې دې حده پورې چې وایي چې ټریننګ سنټر دي، نو دوی به اوس په دې باندې دغه شان چې پاکستان کې حمله کیږي. بل پاکستان چې کوم ټي ټي پی دا یا نور فورسز یا هم خپل سټریټیجي وقتاً فوقتاً بدله کړې ده. په یو ځنه ټایم کې دوی ذمہواري نه اخیستې دی وجه نه چې افغان حکومت په ورته چې یاره په موږ باندې د پاکستان طرف نه ډېر زیات پریشر دی، تاسو دا کار مه کوئ. خو هغه خبرې نه خبره ووته، اوس عملي کار ته خبره رانږدې شوه. پخوا به پاکستان لاړلو او هلته به څه ایویډنس پیش کړل، ورته وبه چې دا وګورئ. بلکې اوس د ډي خان کې چې کومه حمله شوې وه هغې کې باقاعده چې کوم کس یو پکې مړ شوی و د هغې تعلق د کابل سره و. نو دوی دغه شان ایویډنس ورکړل، شواهد یې ورکړل چې وګوره دا ستا کسان زما په خاوره کې زما خلاف جنگ په صورت کې مري، نو د دې مخنیوی پکار دی. او دغه څو ځله دغه شان تبادلې وشوې. داور صاحب دا ارڅه خو ټیک تا، خو ګوره چې کله هلته نه حمله وشوه پاکستان د بارډر نه هغه غاړه ترهګر ټارګټ کړي دي، د افغان فورسز ته څه نه دي ویلې، او هغه هم انټیلیجنس بیس اپریشن و څنګه چې وزارت خارجه هم وایي. د هغې په بدل کې د افغان فورسز لخوا پاکستانی فورسز باندې او د پاکستان عام خلکو باندې په بارډر نه دی خوا دا د فایرنګ کم ځای توک جوړیږي. یقینا دا خو که مستقبل کې دوی بیا دغه شان وکړي نو دې د وجې نه به چې کوم کمی خلک دي هغې به هم په غوسه کې راشي، وبه وایي چې لکه ما در باندې څه ډز نه دی کړی نو ته ولې په ما باندې ډز کوې. او بل دا دی چې پاکستان کومه دعوا چې د هغې دا وایي چې ما خو څه افغانۍ وګړی نه دی وژلی په افغانستان کې، ما خپل کس چې ما ته مطلوب دی زما پاکستانی دی هغې مې وژلی دی. خو چونکې هغې دوی وایي چې دا آی ډي پیز دي، دغه شان خلک چې څومره هلته اورېدلي دي وایي چې آی ډي پیز دي او د هغې فیملیز دي. یوه خبره خو دا چې د دې حل پکار دی افغانستان او پاکستان حکومت ته چې څومره پاکستان آی ډي پیز دي هغې د کیمپونو نه راوړي، پاکستان کې دی آباد کړي، خپلو کورونو ته دی راوړي، چې دا بانه ختمه شي چې دا آی ډي پیز دي. اوس چې فرض یعنی د دې ځای نه تللي دي د 2014 کې چې کله جنګ وشو ضرب عزب په نوم باندې، نو ځنه خلک بنو ته یا ډي خان یا دې علاقې ته راغلل، ځنه هلته لاړل. اوس چې هر کله حمله کېږي نو دوی وایي چې دا په آی ډي پیزو باندې حمله وشوه، ځکه چې هغې تعلق خو د پاکستان سره وي. نو اوس د دې حل پکار دی. حل یې دا دی لکه څنګه چې پرون پاکستان یو سټیټمنټ ورکړو چې موږ به اوس د افغان مهاجرین چې کوم دي د دې د وتلو دپاره روانه میاشت کې تیزي راولو. نو دغه شان پکار دی چې افغانستان کې پراته چې کوم زموږ خلک دي هغوی کې هم تیزي راولي، هغې دپاره سټریټیجي جوړه کړي، خپل علاقو ته راولي، افغانستان ته ووایي چې ته ما ته خپل خلک واپس راولېږه. نو بیا به 2+2 شي، لکه هلته به بیا افغان وګړي اوسېږي او دلته به بیا پاکستان وي. بیا به دا بانه پکې نه وي چې دا ته آی ډي پیزو باندې اټیک وکړو یا څه. نو یقینا دا اوس اګریشن طرف ته دا خبره لاړله او پر ریاکشن کې بیا افغان حکومت باقاعده آرډر ورکړلو فورسز ته چې په د 3 صوبو کې چې افغانستان کومې صوبو دي دې سره ټچ چې څومره پاکستاني علاقې دي په دې باندې بمباري وکړي او هغې ویډیوز یې وکړلې او هغې په سوشل میډیا شیر شوې. نو یقینا دا پهله ځل نه دی او بل دې سره به نور تعلقات چې کوم دي د عامو خلکو د دواړو ملکونو په منځ کې دا به سره خراب شي. نو د دې مخنیوی پکار دی، د لپاره ښه سټریټیجي پکار دی. اخرنی سوال داور صاحب دا اوسه پورې چې کم ترهګرو هغوی به ریلیکس وو چې مونږ خو ټو ټارګټ کوي نه مونږ ته افغان ګورنمنټ څه وایي او نه پاکستاني ګورنمنټ څه ویلی شي، خو اوس هغوی ټارګټ شو. تاسو ګڼئ چې دې نه به هغوی هم لږ محتاطه شي، کاروایانو کې به کمې راشي یا هغوی به زیات ریاکشن شو کوي؟ داسې دی چې کوم د بارډر سره خوا کې کوم هغه غټ کمانډران دي هغې به نه پاتې کېږي، هغې به یریږي، هغې سره به همیشه دا خوف وي چې چېرته په ډرون حمله کې لکه پاکستاني ډرون هم هغې په نښه کولی شي، جټ طیارې هم په نښه کولی شي او پاکستان خپل اګریشن ورته وښودو چې یعنی دا اخري هغه حربه چې کومه وي چې زه ډایرکټ اټیک در باندې وکړم. نو دا یو میسیج وي په دې کې چې لکه نور زه ستا سره خبرې ته زما نه اورې، زما خبرې ته دې غوږ نه دی ایښی، نو لهذا زه به خپل ټارګېټ په نښه کوم.
نو دې سره به چې څومره میلیټنټس دي خصوصا غټ غټ کمانډران چې کوم دي به د بارډر سره نږدې نه پاتې کېږي، به لږ شاته وتمبېږي. په افغانستان کې چې کوم شاته علاقې دي یا خو به کابل کې اوسېږي او یا به کندهار یا بل ځایونو ته ولاړ شي چې لږ سایډ ته وي، د خاص کر د دې درې صوبو د پکتیا، پکتیکا او د خوست بارډر نه، نو دا به لږ سایډ ته کېږي او د هغې سره به لږ پریشر په افغانستان حکومت هم راشي. او افغانستان حکومت کوم پریشر واچوي په ټي ټي پي باندې چې لکه تاسو موږ له ولې کار ګورئ، نو یقینا دا کار به کوي. ډېره مهرباني رسول داوړ صاحب. او دا اخرنۍ خبره ډېره ضروري وه چې دغې اټیک نه یو خبره خو دا کلیر شوه چې د پولې نه هغه غاړه چې کوم ترهګرو اوس به هغوی دا هم سوچ کوي چې او دا خو موږ پسې دلته هم راتلی شي. اول دا وه چې موږ خو پولې نه دې خوا یو، دا خو د افغانستان ټریټري ده، پاکستان به دې خوا اټیک نه کوي ولې چې دا بل ملک دی چې موږ سم کول ته به هغه کوو. اوس هغه داسې نه ده، پاکستان له سایډ نه د پولې نه هغه غاړه هم اټیکس اوس کیدی شي. او څنګه رسول داوړ صاحب وویل چې مین کمانډرز دي کم از کم هغوی به اوس پولیس سره نږدې نه اوسېږي، اول لري چې هغه لرې شي نو هغه دلته کې د هغوی کنټرول دا نیټورک کاروایانې هغې کې به هم کمې راځي. نو دا پاکستان په لږ وخت کې دا دویم میسج ورکوي، یو ایران ته بل افغانستان ته چې که ستا په ځمکه باندې یو کس ناست دی او هغه راځي زما ځمکه باندې حملې کوي، خلک ټارګټ کوي، نو زه بیا هغوی نه پرېږدم او زه بیا هلته درځم او هلته به اټیک کوم. نو دا ټوله واقعه ټوله کیسه همدغه وه. پروګرام وخت ختم دی، اجازت راکړئ، د الله په امان.